السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره موجود دی شاهینجي او موږ سره په دې لایو پروګرام کې نور ملګري هم راځي زموږ سینیر جرنلستان. نن تاسو سره موږ په صدای نوشهره باندې که تاسو یاد شي نو غرمه ټایم کې موږ یو پروګرام کړی او دا پروګرام موږ د دې دپاره خصوصي طور باندې کوو چې ستاسو کومې مسلې وي تاسو سره خبرې وشي او بیا په کمنټ کې تاسو د خپلې علاقې نوم او خپل غیر چاپیره چې ستاسو کومه مسله وي نو هغه مسله د دې لایو پروګرام کې تاسو منشن کوي کمنټ په ذریعه، نو هغه د انتظامیې ته هم مونږ ورکو، ټیک کوي ورته، په هغې مونږ خبره هم کوو. مونږ د خپل پروګرام هغه حصه هم جوړو او خلقو ته چې کم افسران کم متعلقه ادارې دا پروګرام ګوري نو د هغوی په نوټس کې هم راشي. په نوښار کې پرون مونږ خبره کړې ده، د امن امان باره کې پرون مونږ خبره کړې ده، د څښلو د اوبو باره کې، د صفایۍ باره کې، خو نن مونږ خبره کوو شاهینجي. نن غرمه چې مونږ هغه کم بورډ سره ولاړو او تا هغې کې بیا فردر څه معلومات کړي دي چې دا بورډ د څه لګېدلی، افتتاح د څه شوې ده او بیا پکې دا دومره غټه ګندګي دا د څه شی دی؟ حافظ صاحب ډېره مهرباني. یو خو زمونږ دا نوښار چې کوم دی خانې ناپورسان دی. نن زه بیا په تیاره کې زه ناست یم، د وابډي د طرفې لوډ شیډینګ نشته، خو بیا نن بجلي تللې ده او بیا په تیاره کې مونږ لایو راغلي وو تاسو سره او دا خلک ګوري دوی خو ډېرې دعوې کړی چې یاره بجلي به مونږ نه پوځو ټیک کوو به بیا هم بجلي نشته. او وختي چې مونږ کومه لایو کړې وه حافظ صاحب د 10 کاله یا 12 یا 15 سال پهلې دغه ته افتتاح شوې وه د سپورټس کمپلیکس، یو تخته هم لګېدلې وه. بلکل غټ بورډ لګېدلی جي، یو تخته لګېدلې وه، خو د هغې ځای نه د ټول نوښار او خصوصا د قاضي میډیکل کمپلیکس هغه ګنده سامان هلته غورځېږي او هغه ډراپس دي، ډسپوزیبل سرنج دي، کوم چې ګنده څیزونه دي هغه هلته کي او د هغې ځای بل ځای ماشومان راځي او دغه په پوجو کې چې وړي او بل ځای کې خرڅوي. نو دا زموږ چې کوم دا ټیمېرې هغوی په کار دا ولې دا ډمپینګ دا ځای دا جوړ کړی دی، دا خو یو ښایسته ځای دی، سیر تفریح هلته خلک راځي ولته یې ګندګي دغه کړې ده. نو په کار دا انتظامي نه ویني او دا خلک په دې تېرېږي نه، په کار چې دغلته یې سپورټس کمپلیکس جوړ کړي او د ډپارټمنټ چې دا ګندګي دغلته مولي د ګندګیرۍ لپاره یو بل ځای سړی وټاکي ولته یې غورځوي او پاتې ګرانو کتونکو جی تاسو وایئ. زه بیا هم دا یو ځل ویم چې په نوښار کې تقریبا هیپاټایټس سي بي او کینسر دا 3 بیمارۍ دومره تیزۍ سره روانې دي. دا د څه د وجې؟ دا یو د ګنده د اوبو د وجې چې په نوښار کې ټولې ګنده اوبه دي او که وي صحیح اوبه وي نو تقریبا 10% به صحیح اوبه ټولې خرابې دي، 90% اوبه نوښار ټولې خرابې دي د 2010 د سیلاب نه پسه. بلکل جی عارف صاحب دا اوبه ډېرې ګنده دي او تر اوسه پورې زموږ حکمرانانو دري او که هغه بورونه به هغوی کړي که نه نو هغه خلکو نه انفرادي کړي دي. په کار چې دوی اجتماعي کار کړی وي، ټوبیل یې جوړې کړې وي او د ټوبیلو نه ښه صفا سوتره اوبه د خلکو له ورتلې، خو بدقسمتۍ ته وګوره چې دوی هغه ټوبیل هم چالو کړي، هغه چې کوم ټیپونه یې هم ټول سوري او د نالۍ اوبه پکې ور روانې وي، هغه چې خلک سي د هغې د بیماري جوړېږي. بلکل جی صحیح خبره. ګرانو کتونکو کم ملګري چې دې ټایم کې موږ سره لاوي د خپل کمنټ په ذریعه باندې د خپلې علاقې نوم او د خپلې علاقې مسله تاسو غیر چاپیره چې کوم مسله وي هغه موږ ته منشن کولی شئ کمنټ په ذریعه چې موږ مخکې هم رسوو، موږ پرې خبره هم کوو. دې ټایم کې موږ سره زموږ سینیر صحافي خپل زموږ ټیم ممبر خالد نذیر صاحب هغه هم زموږ د ټاک شو حصه شو او لایو شو. خالد نذیر صاحب نن مونږ وختي غرمه هغه یو ګراوند ته تللي وو، هغه ګراوند کې 15 کاله مخکې بورډ لګېدلی دی او سپورټ کمپلیکس بورډ وایي لګېدلی دی. شاهینجي چې کوم معلومات وکړو نو هغه وایي چې یاره دلته سپورټ کمپلیکس دپاره افتتاح شوې وه. نه سپورټ کمپلیکس خو څه کې هلته کې د ګندګۍ خطرناک ترینه ګندګي هلته پرته وي او دې سره سره زه به لږ تاسو ته ریکویسټ وکړم چې د نوښار امن و امان حوالې سره
ستاسو څه معلومات دي دې ټایم کې؟ حافظ صاحب ستاسو مننه، تاسو پروګرام کې بیا دعوت راکړو. حافظ صاحب نوخار خو صورتحال ډېر زیات ورځ تر ورځه دا کېږي، بلاګانې شوکې ډاکې رازنه وارداتونه. که تاسو ته پته وي نو پرون بله ورځ اسماعیل خیلو کې یو نوجوان و، د مور پلاري کې یو زوی و، پلار یې وفات شوی و، زیشان نومې هلک و او د هغه په کور باندې څه نامعلومه کسان ورختې دي، هغه په کور کې چې کوم دی نو دا کله ډزې پې کړي وویشتې دی. نو دغه مې افسوسناکه واقع وه. داسې ډېر کرایم کېږي خو د څه مونږ ته پته لګي څه مونږ ته پته نه لګي. د کوم چې مونږ ته پته ولګي نو په هغې باندې د نوخار پولیس هم بیا داسې لږ دغه غوندې شي. نو پرون بېګا مې چا راته پوسټ ورته لګو په اے سي کالینۍ کې موټر سایکل چا دا کړی، داسې یو څو ورځې مخکې د خاطوخیلو کې درې څلور دوکانونه چا والي وو، یو د تیل مالګې و، یو د موبایلونو. هغې ویډیو ما مچولې وه، تاسو مچولې وه که تاسو ته کېدای شي اچي. نو لکه داسې نوخار کې خو داسې صورتحال دی چې عوام لکه غیر محفوظه غوندې دی، لکه پولیس افسران هم بېغمه دي. یو خو دا کار دی چې پخوا به د پولیس ګشت کېدو، ګشت هم اوس نه کېږي. نه پوهېږو چې څه وجه ده چې دا ګشت نه کېږي. هغې د وجې چې کوم دی دا ګشت کې مکمل کمې راغلی، بلکې کېږي نه. په دې نوشهره کلان کې داسې په دې کینټ کې د کینټ خو دا صورتحال دی چې کوم رایډر سکواډونه دي هغه خو د مارکېټ نه علاوه بل خوازي نه، د کپړو چې کوم مارکېټونه دي صرف د کپړو مارکېټ چې ذکر دی دغلته کې سټریټ کرایم ښکاري، بل ځای کې نشته. نو د دې د وجې دا پولیس د عدم دلچسپۍ د وجې کرایم چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه سیوا کېږي. پولیس افسران توجه نه ورکوي. هغه ورځ په اکولي کې چې کوم دی نو په پاټک باندې نامعلومه کسانو دوه کسان په موټر سایکل باندې وویشتو. نو ته خو دا ګیان چې دوی پرونه لکه هغه پاټک داسې چلته بلکل ډېر زیات رشي د ورځې او په هغې کې اسلحه بردار کسان ولاړ وو، موټر سایکل راغله دوه کسان وویشت. نو دا لکه د پولیسو ناکامۍ نښه ده چې که دغه لکه پولیس موجود و نو بیا به دغلته دا کسان نه ویشته کېده او نه به دغلته دا سره د وسلې دا کسان ولاړ وو. نو داسې ډېرې افسوسناکې واقعې کېږي خو څه په زموږ په د میډیا په دغه باندې رپورټ کېږي څه نه رپورټ کېږي څه ای شاباس څه رپورټ کېږي او کم چې رپورټ شي نو بس بیا خو الله دې مل شه. بالکل صحیح ده. زبردست. زه تاسو سره اګري کوم او دلته کې خپل مینوالو ته به وایو چې که داسې څه واقعات او څه مسایل نو هغه خپل کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ کوئ، علاقې نوم هم ورکوئ. خاتوخیل جنازګاه باره کې چا منشن کړی دی دلته زمونږ ملګری دین محمد مندوري، نو هغوی په خاتوخیل جنازګاه باندې کمنټ کړی دی. خاتوخیل جنازګاه مسله څه ده چې دا دی لګولي کې هوتیخیل پارک خبره یې کړې ده، مانخیل عیدګاه ټیوبویل خبره یې کړې ده او هوتیخیل ټویل خبره بیا شوې ده. دین محمد مندوري او خان دادا خاجي ډېره مننه. او کوم محله حسن آباد کې دی وایي چې ګندګۍ ډېر دی. نو واپس به راځو شاهینجي، دا کمنټ خلک کوي د هوتیخیل پارک، هوتیخیل ټیوبویل، محله حسن آباد او ورسره امن و امان صورتحال هم لږ ټچ کوي. حافظ صاحب د نن نه تقریبا 2 کاله مخکې که 3 کاله مخکې یو ډکیتي شوې وه د وابډې سپرډنټو شکیل او هغه تقریبا 12 بجې کې 1 بجې هغه شوې وه. د هغې غله چاودنې وه. بیا د هغې نه پس د الیارخیلو کې یو هلک و چې هغه د یوتخیلو هغه پنشن وایشتو او د ورځې ته نه هغه پنشن پیسې ټولې پیسې او کالي هغه هم ترې نه خلکو وړې. تر اوسه پورې د هغې نه شو. بیا یو محکمه ایجوکیشن کې یو ایډیو وه، هغه پلین کوچ کې او د ورځې نه تقریبا 11-12 بجې ټیم او د اصلي پنو کې ترې نه پیسې هم وایشتې او ویم والا دا کوړي تاڼې کې هغې رپورټ درکړو خو تر اوسه پورې د هغې د ورځې دا حال دی. ښه په کینټ پوزیشن لرې د کینټ چې د پریس کلب مخې ته موټر سایکل ځي، د پریس کلب مخې ته دې خوا دوکانونه د هغې والي کېږي، نو دا امن و امان دی. نو ښه که مونږ خبره کوو نو هغوی بیا لږ داسې پریشانه کېږي او تبدیلونه رالیږي چې دا دار او دا پلانې دی
او چې څومره غلاګانې شي پورې ریکور شوي نه دي او چانه تردید خو جی تردید خوراشي خو زمونږ په نوټس کې دام دي چې مونږ کم خبر ورکړی دی نو د هغې نه لشل د پس هغه بیا پاغي باندې پریس کانفرنس هم کوي چې مونږه ریکوري وکړه کنه نو دا یو په آربر کالنی کې غلاګانې شوي دي د هغې تر اوسه پورې سیونې وغلو او بله فیسې به دا زمونږ د روډ چې کوم وي د اوتخیلو پارک جی د اوتخیلو پارک کې بې اندازې ډېره ګندګي ده هلته خو ټوپې لړو پکار نو وایي چې په ډیران باندې اکثري ټوپې ته جوړ کړي د هغې اوبه به سوي ګنده به وي که به نه وي او هغه ټوپې د مانخیلو دا سټارټ شوي دي تر اوسه پورې او بل هغه جنازګاه چې کومه ده هغه جنازګاه خو ډېر جنازګاه خو خرابه رمیس وزیر پې چاپه ویلې وه خو تر اوسه پورې هغه هماغه شانتې پرته ده چاپی والی شي ریزلټ نه راوځي مسله دا ده چاپی والی شي ریزلټ نه راوځي دلته بل ملګری دا کمنټ به تاسو ته ووایم لیبر کالونی جاوید سید جاوید شاه رور السلام علیکم وعلیکم السلام رور لیبر کالونی هغه خبره کوي چې په کوزه طرف ته ایست طرف ته چې څومره آبادي ده نو هغې کې هغه وایي چې د پرونه داسې ګیس که تاسو سوچ کړئ د ګیس هم د خلکو یو ډېره لوی پرابلم او مسله ده د شپې هم ني د ورځې هم ني وختي د خټک کالونی نه یو څو میسیجونه شوي دغسې مختلفو علاقو نه جی جی دغې باندې د ګیس دا مسله سیوا شو د ګیس دا مسله ډېره سیوا شوه دا په کیل کې هم د دې جوال وجې که خیال دې کړي دا سی ان جي پمپونه هم بند کړي دي خو بعضې پمپونه نن کولاو د داسې په یو واده حکیم آباد ته تلم نو هلته کې په لاره د دوی پمپه کولاو خو دوی دې خوا وایي چې دا څلور ورځو پورې موږ دا پمپونه بند کړي خو بعضې پمپونه لګوي په پټه باندې دا پمپونه لکه دا سی ان جي چې کوم دی دا چلی دې خوا ګیس چې کوم دی نو تقریبا 300% په تا باندې ګران کو او نه ګیس نه د شپې او نه د ورځې وي جی لکه حکومت له پکې دې طرف ته توجه وکړي حافظ یو بل اهم خبره تاسو زه دا کوم وایم د ګندګۍ حوالې سره تاسو که خیال کړی دي کمپلیکس هسپتال سره تاسو په دې پارکۍ باندې تېر شئ که نه پیدل هلته چې کوم ګند پروت دی کوم غلاظت دی ګندګي د هسپتال شاته په لاین باندې د سور پوله پورې دغه شان د نوخار دي ټول هسپتال سره چې کوم ګند پروت دي سهار ماښام نو د هغې هم اوچتول والا څوک نشته او هغه دا ګند هغه بدبو او دغه چې کوم دی هغه خوا کې دی کمپلیکس هسپتال مطلب ټیمې هغه شانتي ډیوټي نه کوي چې څنګه پکار ده ټیمې هغه شان نه کوي ما تاسو ته بېګا ویل چې په پاکستان کې د هغې کار نه کوي دلته که چا کار کوي نو په شفاغس باندې کېږي یا به د ایم پي اے په شفاغس کېږي نن سبا که ګند اوچته وي نو به د ایم این اے د ایم پي اے په شفاغس باندې بلته نه ګند اوچتېږي صورتحال دې ته راغلی دی زبردست دا اصغر خان یوسفزئی شیرین کوٹے خانہ کورون ضلع نوشہرہ میں این پی کے دور سے واٹر اسکیم مکمل ہو چکا ہے چلو پی ٹی آئی اس کو عوام کے لیے چلو پی ٹی آئی ہے مگر دا جمله زما په خیال غلط دغه کړی ده خو مطلب دا دی چې پی ټی آئی والا د دې کریډټ علي خو محکمه پبلک هیلث چې دی نو هغه دې ته رجوع وکړی شي هغه ټویل شیرین کوټو کې واټر سکیم دی وایي چې د اے ان پي دورې حکومت کې جوړ شوی او لا چالو شوی نه دی ډېره مننه په دې به رونو دا به مونږ ټیک کوو دا به متعلقه محکمو ته انشاءالله ستاسو د اواز رسي او کومو ملګرو ستاسو په اجازت باندې ډېر ملګري هغه چې کوم میسیجونه راغلي دي د پریس کلب د کابینې الیکشن حوالې سره مبارکباد حوالې سره نو ډېره مننه په الله ګران شئ د هغوی د مبارکۍ د ټولو طرف نه مونږ جواب کوو خیر مبارک چیک پورشل ریټ پرابلم ښه نو دا ملګرو ډېر زیات میسیجونه راغل که نه جي کامران خان خټک او شبیر جان وروره په دې به مونږ خبره بالکل کوو ستاسو دا کمنټ مونږ وکتو او دې سره سره مونږ د مینوالو ته بیا یو ځل ووایو چې دا پروګرام ستاسو د اسانتیا دپاره دی
او دې پروګرام کې به مونږ ستاسو دا خبرې چې ستاسو د طرف نه مونږ ته رامخکې شي نو زمونږ به کوشش دا وي چې په هغې باندې اواز اوچت شي، په هغې باندې خبره وشي، متعلقه محکمو ته هغه ټیک شي، متعلقه محکمو ته د پیج په ذریعه ورسي، د اواز په ذریعه ورسي. هغې ته مونږ به کوشش کوو چې هغې سره پې خبره مونږ کو، ټیلیفون وکړو او حکامو سره په دې باندې که د خبرې کولو ضرورت وي، زمونږ د ورتګ ضرورت وي، انشاءالله زمونږ د ملګري به په شریکه باندې ستاسو د مسلو دپاره هغه دفتر ته ځو او هغې سره به خبره هم کوو، هغې ته به دا په نوټس کې هم راولو. دغه نننی ټاک شو او نننی خبرې وي تاسو سره مو شریکې کړي. د دې نه علاوه که چا هم داسې څه مسله وي غیر چاپیره په خپل چم ګاونډ کې په علاقه کې که تاسو هر ځای کې یئ او ستاسو څه مسله وي په سعودي عرب کې په بار ملکونو کې ډېرو مسافرو وروڼو ته دې ټایم کې مختلف مسایل دي، نو ستاسو په دې مسلو باندې چې دلته مونږ دا خبره او په د حکامو په نوټس کې راوستو کوشش وکړو، نو امید لرو چې هغه به خپل حل طرف ته ځي. خالد نذیر بھائی اخري کې که څه میسج ورکونه غواړئ نو دا حافظ جی 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 حافظ صاحب زه جی جی سر د نوخار پورا نوخار خلکو یو بارګین سره روډ بلاکی ایمرجنسي ګاډي نشته چې کم مریضي سیریس مریضي هغه ګاډي نشته پاګه دا خبره لګه دوباره او کیا خبره کټ شو د جمعې پورس بارګین لګي میله دا ګاډو زبردست خبره دی بالکل جی. خلک دا مطالبه کوي چې دا جمعه بازار د دې نه بل دی شفت کی مونږ ته ډېرې مسلې زنانه نشي تللی، مریض چې په امبولانس کې روان وي امبولانس نشي تللی، مریض اکثر په امبولانس کې ایکسپایر شي، نو کم دا جمعه بازار چې کم دی نه منتقل شي. دا د خلکو اواز دی زمون په د کیمرې په دغه ذریعه سره چې الله احکام طور زیادې نه پوری دا لرګي دي. ډېره سنګینه او سیریس مسله. خالد نذیر صاحب تی باندې بتاو څه وایي؟ ان شاء الله خپل خبره کو دا کم باګین چې کوم دي خدای نه علاوه یو بل غټه مسله ده. دا باګین خو د جمعې په دغه کنه د نوخال ډیسکو هسپتال ته چې تابع کینو دغه ته چې کوم دی نو روزانه د شو په د زونو شي ولاړی لري ولاړی نو د هسپتال لار بندي د هسپتال لار بندي 24 غنټې د چونګي سره اخو چې کوم ټریفیک والی یا خو خپل لار کې لګي ډیوټي کوي یا کوي غدان له خبره ده خو دې خو ډېر زیات راشي نه موبایل د امبولانس لشي نه د سکول نه چې الکان سټوډنټان یا سټوډنټان دای تم تا غاټا ډېر زیات ګاندې نو لهدا ځای انتظامی ته په دې سکرین باندې هم چې دغه دی کې اوس پای یا دغه نه یا ناجایز تجاوزات چې کوم دي دا د فورن ختم کړی شي. بالکل جی. دا فیوچر خبرو کافی سیو جی حافظ سیو خالد جی جی خبر سره زو دا ګوره غیر قانون قبضه مافیا تجاوزات دي دا په شاګون و بارټ کې دي په هسپتال باندې دي په کار چې دي متعلقه ډپارټمنټ دي خلاف اکشن والی دا روډ کولو کې دا خلکو تجاوزات غل غولي او هغه دغه ماقی باقی نه بیا قبضه شي په کار چې تجاوزات ختم کی غیر قانوني دا کې بلې غولي کې بلې زیات دا بالکل نو لارې بدې دا او بالکل تاسو خبره هغه مو شه محله نیو باخیل سره دا کمنټ تاسو سم ما خلو بادشاہ دکاندار مخه ته پنیمه غلای کې پایپ لاین راغله ده خدای وای چې 2011 نه مداخله کړې ده 2 کاله او 2 کاله پس ګیس والا راشي او جایزه والی او بیا لاړ شي مسله مخه شانتي پرته ده تر اوسه پورې څه شنوای بالکل لوره د ګیس دا چې کم کنیکشن دا به مونږه پوره معلومات راغونډو او ګیس سوی ګیس دفتر سره به هم دې کې رابطه کوو. شاجین او شرک الله کې محله ځواني خیل دا تاسو ته کمنټ دی. حافظ صاحب زما یو بل خبره دا قبرستان نه وي په کار چې حکومت د دینه چار دیواری چاپیره کې دا ټول با قبضه مافیا ته حواله شو پلازي او پیجوړ شي او د مړو بیرمتی کیږي نو دا موږ مطالبه را الله حکم ته چپاري نوټس والی دا نو شرک الله کې محله ځواني خیلو کې په آبادی باندې 11000 وولټ لاین تیر شوی دی دوم ډیر نقصانی شي دی. بالکل جی
تاسو سره مونږ اګری یو او اباخیل چوک نه جنازګاه نالی مکمل ٹھیک کر دی باقی ایسا ہی چوڑا ہے نیمه کې کار پرې خېده سوریا خیل بالکل دا ټیک نه ده چې باران شي وبو ولاړی افیس مونږ تلو یو فلم جوړ کړو باران کې شي فلم جوړ کړو جی بالکل بالکل جی مصور خان وہی سوریا خیل میں گیس بحران کئی دنوں سے مکمل گیس ختم عوام کو شدید بالکل رورا ستا خبره بس پته خو سوریا خیلو کې گیس بحران د گیس نشته مشکلات دي خلک په مشکلات کې دي کنه گیس مکمل د زیات تر خلکو او جی د زیات تر خلکو مسایل دار رواني ګرانو کتونکو تاسو خپل مسایل په کمنټس کې دغه شانتي بیان کړئ ان شاء الله غبا د پروګرام حصہ یو کم کسان کم ادارې چې دا پروګرام هغه ګوري او دینه چې کمی مسلې دي د حل کولو کوشش مونږ ورپسې بیا کوشش د مونږ دفترونو ته تګ ادارو سره رابطې متعلقه حکام سره خبرې نو ان شاء الله ستاسو مسلې به کوشش به مودای چې ستاسو مسائل د پروګرام په ذریعہ ستاسو د کمنټ په ذریعہ د پروګرام کې د شرکت اخیستو په ذریعہ هغه حل شي تر دې پورې ان شاء الله دا پروګرام به جاری وي را روانو ورځو کې او تاسو کوم مرګري دا اورئ نو دینه پسم په دې باندې کمنټ وکړئ مونږ به سال به ان شاء الله زیر بحث راوړو او تاسو په واتس اپ باندې او په ټلیفون نمبر باندې او په مسنجر باندې خپل میسجونه پرې خو دې شي خالد نذیر صاحب زما په غیر ارشادي اجازت بوالو صحیح دي څه اضافي خبره شته نه جی بس خبرې خو پروش نه ګرانو کتونکو ډیره مننه الله تعالی مو خاد او آباد لره او الله مو کامیاب ساته د دې پروګرام حصہ جوړ شي ان شاء الله دا به ستاسو په علاقه کې ستاسو په چم گاوند کې دا به د غریب د مدد پروګرام دی دا د بې سهاره خلقو چې چا اواز څوک نو چتای د چا اواز څوک نوري دا د غي اواز دی نو د دې اواز جوړ شي ملاقات بکو په بل لایو پروګرام کې د الله پامان